ما سره و په یو سکول کې هغه مې ولیدو پنځم کې مینه مې جوړه شوه شپږم کې رانه جدا شو په اووم کې او یار مې نه هم زه په اتم کې او خدایه ناکامې کې چې دواړه یو ځای شونه د پورا خلکو مخې ته یو جینۍ داسې اشعار د یارانې وایي او هغه هم په هغه ځای کې کوم ځای چې د تربیت دی یعنی سکول صحیح ده زمونږ په سکولونو کې ګورئ ډېر هل هول شروع دی خو تاسو ته پته دی زمونږ د پښتنو د لینډ دی نه د پاکستان کې دا کم پښتانه دي ډېر زر به زما او ستا نظام ټول د پنجابیانو په شان شي دا تاسو ګورئ که دومره په فخر باندې ته به خپل استادان هم ناسي صحیح ده او د الکانو په منځ کې د یارانو خبرې اترې کوي په اشعارو کې تاسو وایئ د دې اثرات پسې آیا زمونږ نظام تعلیم دا دی یقین په الله او که تباه و برباد دی زمونږ تعلیمونه ښه الله دې مونږ ماف کړي د ټولو نه مخکې خو دا جینکۍ هغه سکولونو ته مه لېږئ په کومو سکولونو کې چې سړي د سره یې مه لېږئ ګوره د سره یې مه لېږئ ما سره خو رابطې کېږي دې نه مخکې ما کالج او یونیورسټۍ خو پرېږده خو دا سکولونه هم ډېر حساب کتاب پکې سټارټ دی الله دې مونږ ټول ماف کړي د سره هغه ځای ته مه لېږئ په کوم ځای کې چې استادان ټیچران دي ښه یعنې نظام ډېر تباه و برباد دی په خپله تاسو تپوسونه وکئ تاسو دا ویډیو وکتل کنه چې د اوس نه داسې اشعار یو جینۍ وایي او د کلم کله د یارانې افرونه ورکوي او کلم کله د مینې محبت د اوس نه په سټیج باندې د کیمرې مخې ته د تربیت په ځای کې دا خبرې اترې کېږي تاسو وایه مړه د دې ځایونو نه به مونږ څه د خیر ته موکوزه دا کو چېرته مدرسه وه که نه و یا چېرته جومات و نو یقین په الله او که تا به د دې حل هول بیا دوی رالي که نه او دا تاسو ګورئ یاره په دې باندې څوک اکشن نه لي یاره د الله بندګانو زموږ نسل تباه و برباد کوي زما د بچو نسل تباه و برباد کیږي هغه مسافر چې په بهر ځایونو کې سپکې سپورې برداشت کوي او دا پیسې خپلو بچو له رالیږي او چې په دې ادارو کې دا خلک ناست وي او داسې تربیت زما او ستا د بچو کوي که نه نو لعنت دې په دې ادارو په دې تربیت باندې وشي لعنت دې په دغه استادانو پرنسپلانو په دې مشرانو باندې وشي چې لاندې ته هلکان د دنیا ناست دي او دا اشعار دي دوی وایي چې مخکې مې ورته په دې یارانه کول او بیا وروسته کې چې یو ځای شو ته ووایم دا څومره د بېغیرتوب خبرې دي یار دا څومره د فحاشۍ خبرې دي دا د اسلام څومره خلاف دي او یو ښځه رالېږي یو جینۍ رالېږي او دا خبرې اترې کوي که نه او بیا په میډیا باندې دا شی خورېږي د دې به اثرات به یې نه وي کل کیسې مړه دا مړه زموږ نظام دی یقین په الله وکه بس دی دا کوم چې ټاپران ته چې تپوسونه وکړه دا چا چې دا بوډونه ټاپ کړي دي پاکټ یې په عجیبه انداز کې میلاویږي مړه خالونه واغستلی شي او هل هول سټارټ شي نظام تباه و برباد دی دا خلک به مخکې ځي او زما او ستا کرسۍ به سنبالې مړه په نقل باندې ټول ځي په رشوتو باندې ټول ځي په دې یارانو غوبانو ټول ځي که نه هسې تاسو سوچ وکئ دا به زما د مستقبل څه فکر وکړي تاسو راته ووایه ځه دې نه مخکې بله یو ویډیو راغلی په کالج کې باقاعده ډانسونه ورته ښایي الله اکبر کبیره د الله بندګه دا کم خو موږ روان یو یار زما او ستا دا نوی کول به څه کوي لکه دا نوی کول به کوي څه دې نوي کول ته مو تا څه ښایو لږ د راپاسو د الله بندګانو کې دا نسل هم تباه و برباد کېږي شیخ هغه بجلیګر رحمت الله ټول به وایي ډماني ښه نو په غټه سته ورته اوس ډم توپ ښایي په دغه سټیج باندې سړی ښایسته قرت وکړي یو ښایسته یو داسې اشعار ووایي چې تعلیم پکې پروت دي دننه یو تربیت پکې د مور او پلار پروت دي د ادارې تربیت پکې پروت دي یو عجیبه نظام پکې پروت دي د اشعارو نه دا خبرې سړی وکړي دا نه چې د یارانې چلونه خلکو ته ښایي مړه د غوبانو چلونه خلکو ته ښایي د دوکې او د فریب او د زناګانو چلونه خلکو ته ښایي دا اشعار په سټیج ویلو دي ګیله ځکه کوم چې دغه ځای تربیت دی ګیله ځکه کوم چې دغه ځای ته زما بچی ځي زما لور ځي زما بچنګي ځي دغه ځای کې ګیله ځکه کوم په دغه ځای کې د شنې لښتې تربیت کېږي الله اکبر کبیره ځکه ګیله مونږ کوو الله دې مونږ ټول معاف والله بس هېڅ نه شو ویلی دغه ځای کې داسې اشعار د علامه اقبال دنیا اشعار په دي زموږ عجیبه عجیبه شعرا دي د هغوی یو تربیت را مخې ته کوي دا نه مړه چې بس یارانې او غوبانې او پلانې یارې او مهین شوم او ډنګرې شوم او خوا او دې خوا مړه دا تاسو ووایه مړه دا بچره د پلار مخکې څوک وایي ته راته ووایه او دا استادان دا څه استادان دي مړه الله دې مونږ ټول معاف کړي بس نه شو ویلی